الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة دا وس د فعل ماضی خبره چې لکه دا 13 شولا نو د دې نو اوس هغه د فعل ماضی کې لکه یو فعل وي یو به فاعل وي لکه ضربه فعل نه په دې کې هو ځکه فاعل نه په ضربه کې الف ته په ضربو کې واو ده د څه وخت دې ضمیرونو متعلق بحث دی ضمیر دې کړه اسم په دوه قسمه ده یو ته لګي اسم ظاهر ایو ته لګي اسم ضمیر اسم ظاهر هغه ته لګي چې هغه ظاهری نه ملي شي اگر زید ته عمر ده بکر ده دا دې ته ظاهر لګي او اسم ضمیر چې دې اسم ظاهر په ځای باندې قبل بذراشي نو دې اسم ضمیر وي اسم ظاهر په ځای باندې راشي دې سوې ضمیر وي دا دې مې زید تما خاطر راغلو او هغه دې فسړیو او هغه زما سره روټي پړ دیوا نو دې زید تما خاطر راغلو دا دې کې دا اسم ظاهر ده او هغه ډېر قصړل دا هغه اعتبار ضمیر دی واشه او ضمیر په لغت کې تاسو بلې تاکید اجازه نه وکي چې ضمیر د زمر نه باقول د ضمیر په معنا د قله بالله هم سره راځي لږه وخت سره او ضمیر ته ضمیر هم د دې ودی نه وای چې په دې کې د اسم ظاهر په مقابله کې کم حروف اسم ظاهر په مقابله کې به څو حروف کم حروف لکه په اسم ظاهر کې حروف سیوای او په اسم ضمیر کې حروف څنګه داخل وي واشه ټول ضمیرونه چې دا 60 دي څنګه دي اول د ضمیر لري دا درې قسمونه دي یو ته لګيږي ضمیر مرفوع یو ته لګيږي ضمیر منصوب او یو ته لګيږي ضمیر مجرور دا درې قسمونه څنګه دي چې دا اسم په دې درې وړو حالتونو کې راځي په مرفوع حالت کې راځي منصوب حالت کې راځي مجرور حالت کې راځي مرفوع مطلب دا دی چې په اتو مرفوعات کې څه ځواب کېږي او منصوب مطلب دا دی چې په دولس منصوباتو کې دا څه ځواب شوی او مجرور مطلب دا دی چې په دوه مجروراتو کې څه ځواب شوی تاسو باندې نام وګورئ تاسو کې ویلي دا معمولات دي معمولات اتا دولس او دوا 22 چې کنه 22 معمولات دا اصالتن دي او پنځه چې دا توابع دي 22 اصالتن دي او پنځه چې دا توابع دي عاملان او معمولات دا معمولات دي او څنګه دا عوامل دي نو موږ تفصیل کړی نو د مرفوع مطلب دا دی مرفوع چې دا په اتو مرفوعاتو کې شروع واقع شوی د منصوب مطلب دا دی چې په بار منصوباتو کې به شروع واقع شوی د مجرور مطلب دا دی چې په دوه مجروراتو کې به شروع واقع شوی مله څنګه چې اسم ظاهر په دې حالتونو کې راځي کله باندې رفع کې راځي کله باندې نسبی کې راځي کله باندې جری کې راځي دغه شانته دا ضمیرونه دا هم کله په حالت رفع کې راځي کله باندې نسبی کې راځي او کله په حالت جری کې راځي وایي بیا دا هر حال چې کنه دا په دوه قسمه باندې دي یو ته لګیږي متصل او یو ته لګیږي منفصل متصل معنا چې دا خپل عامل سره یو ځای وي اتصال یو ځای راغلی او منفصل معنا چې خپل عامل له جدا راغلی منفصل معنا چې خپل عامل له جدا راغلی متصل څه ته وایي وای متصل څه ته وایي اول ضمیر مسعود اسمه ده کم ده ضمیر منصوب ضمیر منصوب ضمیر مجرور ضمیر مرفوع څه ته وایي هغه ضمیر چې هغه اتو مرفوعات کې په حالت کې واقع وي اتو مرفوعات کې ضمیر منصوب منصوبات کې یو څه واقع شوی او ضمیر مجرور مرفوعات او منصوبات مجرورات تاسو نه هو کتابونو کې ویلي یا هر د مرفوع منصوب او مجرور په دوه قسم دي یو متصل او بل متصل څه دا وایي او منفصل خپل په اعتبار سره د دې شپږ قسمونه جوړ شول ضمیر مرفوع متصل ضمیر منصوب متصل ضمیر مجرور متصل ضمیر مرفوع منفصل ضمیر منصوب منفصل او ضمیر مجرور منفصل وایي دا شپږ راځي دا په اعتبار سره لیکن دا ضمیر مجرور منفصل پکې نه راځي ضمیر مجرور منفصل پکې نه راځي ضمیر مجرور منفصل ولې نه راځي ضمیر مجرور منفصل څنګه نه راځي چې په کائنات کې یو اسم چې راځي دا مجرور وي په کائنات کې یو اسم مجرور وي دا وی بوجي هاي سوجي یا خو د دې نه مکه حرف جر راشي باو تاو کاف لام واو مثقله رب حاشا من على في على حتى الى یا خو د دې ورو بجارونه به مکه حرف راشي آیات دې مکه اسم راشي نو هغه مضاف یا دې مکه مضاف راغلی آیات دې مکه سره راغلی هغه جدات په خبرې لري
یا نه حرف جر راغلی او نه ته دا مضاف وي نو په کائنات کې باندې باندې جر د شرط لري وایي نو چونکه دا مجرور یعنی کم جو حالت جری ده دا د خپل عامل نه جدا کېدې نشي ها د دې وجه ضمیر مجرور منفصل پکې نه راځي ضمیر مجرور منفصل پکې نه راځي ټوټل 15 قسمونه شول ضمیر مرفوع متصل او ضمیر منصوب مرفوع منفصل او بیا ضمیر منصوب منفصل او ضمیر منصوب متصل متصل او ضمیر منصوب منفصل او یو کې ضمیر مجرور متصل وز دا هر یو چې نه کنه دا هر یو ضمیر دی دا دولس لګي سوچي دي دولس لګي دا غل په اعتبار سره اتلس راځي دا غل په اعتبار سره سورہ دي اتلس لکه څنګه چې موږ په ماضی مضارع کردان کو پای موږ 44 پک سری چې دا غایب دي 44 پک سری سری غایب دي بیا شپک سری چې دا سری دا حاضر دي او بیا دوسه داسه شپک سری دي دا شپک سری ده صحیح د متکلم صحیح شپک د متکلم بیا په غایبو کې اول نه تری چې دا سوي مذکر او بیا وسره تری مؤنث او دا شاید بلی کې مذکر او درې مؤنث او دا د متکلم څخه چې کړه دا د عقل په اعتبار سره یې شپږ راځي لکه درې مذکر لپاره درې مؤنث لپاره لیکن د واحد متکلم او د جمع متکلم دا سړي دا لکه واحد متکلم د څو څه کار کوي واحد متکلم د څو څه کار کوي یو د واحد مذکر متکلم یو د واحد مؤنث متکلم او د دویم څه چې دا تسنیه مذکر متکلم تسنیه مؤنث متکلم جمع مذکر متکلم او جمع مؤنث متکلم یو څنګه د څو کار کوي بل څنګه څو کار کوي د سلور کار کوي دا سیګیت بني او په حقیقت کې د څو کار کوي شپږو کار کوي شپږو د څو کار کوي یو د څو کار کوي بل څو کار کوي سلور کار کوي نو دې سلور سیګیت دا لیکلي نو تر د سلور لري شو باندې شي سوال او دلته کې پکې درې واحد مذکر او واحد مؤنث دا تسنیه مؤنث او تسنیه مذکر لپاره یو ضمیر دی لکه هو هما هم هي هما هن نو هما به په پیدا راغلي کنه هما به په پیدا راغلي نو دیو چې دا یو هما استعمال کړه یو چې نه په خوده لري ادا شته انت انتما انتم انت انتما انتن نو انتما به په پیدا راغلي یو یو دې نه هغه څه کې څه کړل نو سوال د چې په دا لور شو نو ټول شو بار شو بار دا بار چې دا ضمیر مفهوم متصل دی منفصل دی او متصل دی او منفصل دی او مجرور متصل دی نو بار پنځه 60 نو چې ټول ضمیرونه سوري 60 دي ټول ضمیرونه سوري 60 دي بیا دا خبره چې را د تسنیو کې څه ضمیرونه دي کنه لکه هما بلی کې یو حذف کړل دی یو په خوده لري فالتما کې څه ضمیرونه دي یو حذف کړل یو په خوده لري ولې د دې وجه دا چې لکه دا قلیل الاستعمال تسنیه سره قلیل الاستعمال अनि وښه او بیا چې واحد متکلم واحد مذکر متکلم واحد مؤنث متکلم د پاره جدا جدا څه تاول نه راوړل چې یو ځای راوړل وښه دا شاید د تسنیه مذکر لپاره د تسنیه مؤنث لپاره جمع مذکر جمع مؤنث لپاره دا څنګه چې دا جدا تاول نه راوړل او دا دی وجه ذکر کړل په کتاب کې تاسو وایي چې دا ځکه نه چې متکلم خو یم تخکاری چې موږ تخکاری بلې ابهام نشته او یا کوم تخکاری نو دا اواز موږ وورو دا اواز هم ته پته لګي دا اواز هم ته پته لګي چې دا یو سړی نه کبه سړی کجري سړی دی او کډیر کی یو خاطر او کډیر او کډری ویم نه باندې جدا شو د چوت نور ته د باس نو څنګه دې باندې یو څه څنګه راوړل شي اوس موږ ته دې تاسو په کوم ځای نه کوي مانه تاسو په پټه باندې وتدخل المزمرات في الماضي واخواته او داخلي لږه يدخل معنا متصل ده یا یو دیږي نه سره دا تدخل دخول په اوله کې یو اتصال په اخر کې لږه تدخل لګره نو دا کوئی دا د په اوله کې یو د په اخر کې راځي دیو د ملي بین صدور د لګله وتتصل اج متصل کېږي د سره مزمرات او ماضي او په اخوات لګي دا اخوات څه مراد دي یعنی په هغه چې مضارع او دغه شان امر او نهي اسم فاعل اسم مفعول یعنی هغه اسم اسماء مشتقات یا افعال چې باغې کې ضمیر دې نه بږي پټ راځي شي وهي ترتقي الى 60 نوعا او دا رسي دا ضمیرونه رسي یا خيجي شپېتو انواع د شپېتو قسمونو ته
وای د شپېته چې څنګه جوړیږي نو چې انها فی الاصل ثلاثه د اصل وجه په اعتبار سره ضمیر په څو قسمه نه اچھا وای مرفوع او بل منصوب او بل مجرور ثم يصير كل واحد اثنين بیا هر یو د دې دریونه هر یو د دې دریونه ګرځي بدوا نظرا الى اتصاله وانفصاله چې دا نظر وکي د دې چاته متصل دا منفصل دا فضرب الاثنين في الثلاثه نو دې دریولا پدوو کې ضرب ورکا نو یې درې زمينونه مرفوع منصوب مجرور او متصل او منفصل کوله ضرب ورکا نصوب شي شبه حتا يصير سته نو ټوټل شو شول بیا وې ثم خروج المجرور المنفصل بیا دې لازم مجرور منفصل ته وباسا مجرور منفصل ته ولې وباسا ځکه چې ما تاسو وې چې حالت جرور دې نو وځي یا خو دې مکه علي جر راغلی یا دې مکه سره راغلی وي مضاف راغلی نو دا جميل مجرور منفصل ته وباسا ولې نو وجهه حتى لا يلزم تقديم المجرور على الجار لکه چې نه لازميږي لازم ندي او نشرت لره دا مجرور مخکې کېدل بجار باندې فلا يقال د سینې ویلږي چې مررت زید بي مررت زید بي نشو ویلې پوښوي بلکې سبب مررت بزید پوښوي بلی باندې فبقي لك خمسه نستد پر رسول زمينو ټوټل پاتې شول کم دي مرفوع متصل ومنفصل ومنصوب متصل ومنفصل او مجرور متصل بیا ثم انظر الى المرفوع المتصل بیا شروع وکړه اوس په ضمیر مرفوع متصل کې هو يحتمل 18 نوعا في العقل او د عقل په اعتبار سره دا احتمال د سوسي غولري 18 ستا في الغيبه شپږ د سدي وستا في المخاطبه وستا في الحكايه اشپږ د متکلم دي شپږ د سدي متکلم وقتفي بخمسه في الغيبه او اکتفاء لا شوی دا په غیب سوګي په پنځو باندې ولی باشتراک التسنیه چې په دې کې دا تسنیه چې دا پکې سره مشترک راغله هما نو یو هما دي حذف کړی دا نو د غیب شپږ سری په کار وینو سو شولې پنځه شولې وځوي د دې په تسنیه کې یو چې دا استعمال کړه باندې ولې لقلت استعمالها ځکه چې دا قلیل الاستعمال ده وكذلك في المخاطب والمخاطبه او دا رنګه مخاطب پسې وګي پوښښ به باندې آی د مخاطب تسنیه او د تسنیه مؤنث مخاطب او تسنیه مذکر مخاطب پدې کې یو څه جندا غستنه وفي الحكايه بلفظين او په متکلم کې څو لفظونه دي دوا په متکلم کې څو لفظونه دي یعنی یو ضرب ته یو ضرب نه وسوي چې دې متکلم ولې دوسګيري نو دا غي وجه کوي لان المتكلم يرى في اكثر الاحوال لکه متکلم لیدلېږي په اکثر احوالو کې او يعلم بالصوت یا په جندلېږي په اواز سره چې انه مذکر او مؤنث چې دا مذکر او مؤنث دی لہذا ضرورت نشته فبقي لك 12 نوعا نو استاذ رسول قسمه پاتې شول دولت وسوي فاذا صار قسم واحد من تلك الاقسام الخمسه 12 نوعا پس کله چې وګرځیدل د یو تقسیم دلاندې د هر 3 پنځونه دولت یعنی یو تقسیم 15 د یو تقسیم دولت شول نو د 15 تقسیمونه په د 15 اقسام وسو شول وهي فيصير كل واحد منها شبه هر واحد دینه په شان دی باندې فيحصل لك بضرب الخمسه في 12 نو حاصل بشي طرف بارا د 5 په ضرب باندې چې 5 د ضرب ورکه په 12 کې 60 نوان شپې تقسیمونه په پاتې لکه پوښتنه دی باندې دا وایي کنه چې شپې یو په کې لګري دی وای ما ته په خلاصو وای باغ لګي نشپېتا دا سبق نن زمونږ داو چیرې ټول زمیرونه چې دا شپېتا زمیرونه دي شپېتا زمیرونه څنګه دي د دې وجه د حاضر دي چې شپېتا زمیرونه دي سری چاول زمیر په درې قسمه نه مرفوع ده منصوب ده او مجرور ده ها مرفوع منصوب مجرور بیا هر یو د دینه مرفوع څه ده او منصوب څه ده او مجرور څه ده چې بالا طرفي کې واقع مرفوع ده او نسبی کې واقع منصوب ده او بالا چری کې واقع مجرور ده بیا هر یو د دې مرفوع منصوب مجرور نه په دوه قسمه ده متصل او منفصل متصل چې خپل عامل سره یو دی منفصل چې خپل عامل نه جدا جدا وي وایي به باندې نو ټوټل شپږ قسمونه شول خو ضمیر مجرور منفصل په کې نه راځي دا خپل عامل نه جدا کیږي نه خپل عامل باندې مخکېږي نه خپل عامل باندې مخکېږي نه خپل عامل نه جدا کیږي نو 15 قسمونه شول او دا هر ضمیر چې د عقل په اعتبار سره اتل سګيري ها او دوه پکې د متکلم دي څلوري د متکلم نه واسري دي او دوی پکې لګا د تسنیه زمیرونه واسري تسنیه زمیرونه دغه واسري چې دا کله استعمال دي اذا متکلم څنګه د شپږو په دې باندې دوه څه ذکر کړی دي چې د متکلم د څنګه کې پته لګي چې دا مذکر دی کوم مؤنث دی واحد د تسنیه او جمع دی وایي به سبق
سبا چې نن ورته کنه ان شاء الله چې خپل انجام سبا